رحمت علي خان زمانوم دی او د دیولۍ د کابل دیولۍ سوات د دې اوسېدونکی یم او په مارچ کې 2018 په دې کې بیا د دې یونیورسټۍ 9 مارچ باندې د دې یونیورسټۍ وایس چانسلر دا یونیورسټۍ جوړه ده په اوس چې دې چې کوم موجوده دي نو تقریبا 400 کلال زمون سره دلته کې تقریبا داسې دي چې ټوټل 16 ډپارټمنټس دي او 14 ورته داسې ویم چې هغه داسې دي چې هغه سټوډنټ سټرینث پکې برابر دی او باقي مانده 2-3 ډپارټمنټ داسې دي چې دا لا دونه زیات انکریجبل نه دي نو کوش یو د اسلامیات ته چې سټوډنټ سټرینث پکې لږ ډېر زیات کم دی یو موږ سره د انیمل ساینسز دی چې هغه ډېر زیات ویک دی ایګریکلچر هم سداسې ټو د لیول اف سټیسفیکشن دا نه دی دلته کې کافي وخت شو چې لکه هایرینګ نه دی شوی البته هایرینګ سره سلک شوی دی نو ضرورتونه شته ټیک دی جی ضرورت شته په ډېرو کې شته په ډېرو کې نشته په څه کې نو په کار پای کې شته په څه کې ضرورت دی پای کې نشته نو دلته خو زه وایم چې د هر شي کمی دی یونیورسټۍ په هغې رفتار سره ترقي نه ده کړې کوم رفتار چې دی د ترقۍ په کار و او د دې اندازه د دې نه تاسو اخلئ چې دلته کې نوي کنسټرکشن لا نه دي شوي زه که فرض کړم نن یو ډپارټمنټ د علاقې ضرورتي د ملک ضرورتي په مارکیټ کې د مارکیټ ډیمانډ همي خو زه یو پروګرام نن شروع کول غواړم نو نشم شروع کولی ځکه چې زما سره نو سپیس شته نه زموږ سره شپږ بسونه موږ نوي اوس اخیستلي دي موږ دا نه زمانه مخکې اخیستی شوي دي خو زموږ سره په پراجکټ کې وو اوږده بسونه دي 62 ټیکه 64 سیټره دي نو هغې نه علاوه مخکیني چې کوم 15-16 دي هغه لږ واړه بسونه دي دې لپاره ما داسې پلانینګ کړی دی چې دې کې به 2 بسونه زه واړی کیمپس ته ولېږم نو هغه به تیمرګره ګندیګاره پورې او نورو ځایونو پورې به ځي 3 بسونه زموږ سره دلته کې چې کوم دي نو یو به ځي دیر ته یو به برول ته ځي او یو به ښکته دی ګندیګاره پورې ځي نو دا 3 بسونه دا غټ چې دي نو دا به په دې باندې دغه شانتې دې طرف ته په ډوک دره او کمراټ نه مخکې دا کم علاقې چې راځي که نه تل دغه ځای پورې دې پورې به موږ دا واړه بسونه کم چې دي 25 سیټره دا به شروع کوم که خیري یونیورسټي باندې ځمکه کمیږي نه ځکه چې دا ایکسپینډ کیږي دا چونکې فکس نه ده یونیورسټي خو فکس نه وي نو چې څنګه یو شی فکس نه وي نو هغه خو به چې فکس وي خو ته یې کموډیټ کولی شي بس دا دونه ځای زما لپاره پوره ده ځکه چې فکس ده نو دا خو د وخت سره سره د حالاتو سره سره نوي شیونه راځي مخکې به 10 ډپارټمنټ وو بیا به 20 شو بیا به 50 شي په مخه به رواني نو د دې لپاره فکس نه خو البته د سټارټ دپاره چې که فرض زما خپل کانسپټ دا دی چې یاره ستا سره 10 کناله نه وي نو یونیورسټي سټارټ کېدل نه دي پکار ګوره چې د سیکیورټي دپاره موږ سره ښه کافي چې څه کول پکار وو هغه موږ کړي دي کوم چې زموږ د وس وو بونډریوال دی بونډریوال وشو په بونډریوال باندې د ځای په ځای باندې واچ ټاورس کیمراز چې دي مختلف ځایونو باندې هغه CCTV کیمرې موږ نصب کړي دي او کنټرول روم زمونږ بالکل فعال دی ډایرکټ یو دی
سیکیورټي پرسنل هم زموږ سره ښه کافي دي. چیلنجونه چې لږ نه دي ډېر دي. د کوالټي هم دونه لکه 2002 ته وګوره 2018 ته کم از کم په 2009 کې خو دا یونیورسټي جوړه شوې ده او په مین کیمپس کې زموږ سره تعداد چې دی د سټوډنټس هغه د 2000 نه لاندې دی. نو په کار خو دا وه چې یاره زمونږ سره د سټوډنټس تعداد ډېر زیات وی په دونه ټایم کې او ریزن د دې ماته صرف دغه ښکاري چې کوم یوازې صرف لرېوالی نه دی خلک خو ډېر لرې سبق دپاره ډېر لرې ځي خو ریزن ماته د کوالټي ښکاري چې خلک ټرسټ نه کوي ځکه خپل بچي یې نه دي رالیږلي. نو زما فوکس په کوالټي باندې دی او په فیسیلیټیز باندې. نور هم بلا شی چیلنجز دي لکه که زه د ایریا ته مونږ فکر وکړو نو زمونږ دا 400 کنال ځمکه یونیورسټۍ ده. دا کوم پروجیکټ چې زمونږ انډر ګوینګ پروجیکټ دی نو دې هغه ځمکه تقریبا ټوله ګیر کړه. زمونږ سره د سپورټس لپاره ګراونډونه پاتې نه شو. فردر الایټ فیسیلیټي دپاره زمونږ سره د ایکسټنشن څه ګنجایش نشته. نو یو چیلنج اوس دا دی چې خواوشاږي اوس موږ ځمکه هم د دې لپاره نوره هایر کړو. ګورنمنټ ته ریکویسټ وکړو چې یاره د الایټ فیسیلیټي او د فیوچر ایکسټنشن لپاره موږ ته د ځمکې ضرورت دی. نو یوازې انفراسټرکچر هم سره به موږ په کوالټي باندې زور ورکوو چې د خلکو اعتماد مو سره بحال شي. زمونږ دلته کوم د بجلی نظام دی نو ستاسو ته پته ده چې پاور خو شته نه لوډ شیډینګ ډېري. زمونږ سره د نوي بلاکس چې کوم جوړیږي د دې دپاره زمونږ سره د بجلی چې دا حالي نو که زه لیب اډو ښایسته ولګوم خو چې پاور ورته زه نشم سپلای کولی هغه زه اپریټ کولی نشم. ټیک ده. نو د دې دپاره مو داسې وکړو چې د هایډرو پاور جنریشن زموږ په پروجیکټ کې یو کمپوننټ موجود و په هغه باندې مې کار شروع کړو. د هغې هغه ډیزاینینګ او دا ټول پلانینګ مکمل شو. اوس پې ورکوو دغه ته اخبار ته به ورکو د ایډورټایزمنټ لپاره. ټیک دی جی. نو سمال هایډرو پاور جنریشن دی دا به تقریبا موږ ته 200 KVA بجلی راکړي. خو د دې چونکې د دې سره زمونږ د وخت سره به ضرورتونه نور هم سیوا کېږي او زمونږ سره د نیچر د طرفه د قدرت د طرفه دا دریا خو شته پنجګوړه یو ډېر زبردست سورس دی. نو پرون بلکې بله ورځ موږ ورغلو دلته کې په دې پنجګوړه ریور کې یو ځای موږ دغه کړو خپله سروې مې پرې وکړه. اوس ایکسپرټس به ورته موږ راوغواړو او د دې هایډرو پاور نه علاوه یو 200 KVA هایډرو پاور نور چې دی نه به موږ جنریټ کړو انشاءالله. نو زموږ میشن دغه دی چې موږ د داسې علم خلکو له ورکړو چې زموږ ګریجویټس دی انټرنیشنلی ریکاګنایز وي د دې انټرنیشنلی کمپیټ کولی شي. زما فوکس انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به زه د کوشش کوم چې موږ انټرنیشنلایزیشن طرف ته لاړ شو او زه به انټرنیشنلایزیشن طرف ته موږ هله تلی شو چې زموږ کوالټي سیوای. سچ خو ساده هم چې د شرنګل په دې دیر په دې لرې ایریا کې به موږ هغه تعلیم انشاءالله خلکو لا دې لوکل خلکو له ورکو په ډېر کمو پیسو کم تعلیم چې دی په اسلام آباد کې خلک ورکوي. نو انشاءالله چې هم هغه کوالټي به موږ دلته کې په لږو لکه په محدود وسایلو باوجود لکه په دې لږو پیسو باندې ځکه چې زموږ ټیوشن فی خو ډېره زیاته نه راځي اسلام آباد کمپیریزن ټیک ده. نو هم هغه تعلیم به کوم چې په اسلام آباد کې په ښه ادارو کې دی هم هغه تعلیم به انشاءالله
په شهید بېنظیر بوټو یونیورسيټي شرنګل کې ورکوم.